بسم الله الرحمن الرحیم. تعلیم الاسلام سبق نمبر 8 د سوال او د جواب په شکل کې انشاءالله موږ ویو د منځو باب شروع شوی دی سبق، او انشاءالله نن به موږ مونځ شروع کوو د شروع نه. او چې کوم ملګرو له مونځ نه ورځي نو دا ګوره د لپاره یو خاص موقع ده، او الریډي د هغې عزت نفس کې غم نه راځي چې اوس به زه مطلب یو استاد صاحب چاته به وایم وایي دا غټ سړی دی دی نه ورځي، یا بعضې داسې کسان وي چې ورځي خو غلطیانې وي چاته ویلی نه شي، نو بس ویډیو کې دې وګوري، دا د هغې لپاره یو غنیمت دی، فایده دې ترېنه واخلي. سبا دا بهانه بیا نه شي کولی چې زه چاته ما ښودلی مطلب چاته ما ویلی نه شو زه هغه کېدم، نو هغه بهانه هم ختمه شوه. دلته یو دا ده، پرون ما خپله ویډیو اورېدله نو هغې کې ما دا ویلي چې یاره د قد قامت الصلاة چې دی نو د حي الفلاح په ځای به بیا د قد قام هغې نه پس مطلب ما ویل دا به وي قد قامت الصلاة. نو انسان خو خامخا غلطي کېږي، پاک ذات د الله دی، او انسان دې د وجې نه وایي چې هغه غلطي ترېنه کېږي، نو کامل ذات د الله دی. نو هغه ما د دې نه مخکې به یعنې مطلب هغه داسې ویل پکار و چې دی الله اکبر نه پس چې دی نو د مخکې به دا وی قد قامت الصلاة، یعنې حي علی الفلاح دې چې وویلو نو بیا به دې دا وی قد قامت الصلاة مخکې دی نه. بهرحال موږ به خپل سوال ته راشو. په مانځه کې کوم سوال په مانځه کې چې کوم څه لوستلی شي د هغې ټولو نومونه او د هغې ټول الفاظ څه دي؟ جواب: د مونځ شروع کولو نه اخره پورې چې څه لوستلی شي د هغې نومونه او الفاظ دا دي. اول تکبیر، موږ چې کله مونځ ته ورتېږو نو تکبیر هغه کوو، یعنې الله اکبر، الله تعالی د ټولو نه لوی دی. دا الله اکبر چې دی عام طور سره تلفظ خلک چې څنګه ادا کوي، زه به هغه پهله ادا کومه چې غلط وي او بیا کوم صحیح دی هغه به زه بیا پسې دویم نمبر باندې ویم، او په درېیمه کې د هغې معنا الله اکبر به نه وی الله اکبر الله اکبر، نو دې کې خو ها اخره کې ادا نه شوه د الله په نوم کې، او بیا ته الله اکبر چې وی نو دا خو د حمزه کې الله اکبر دا ته واو پکې وي الله اکبر وی، نو دا خو حمزه ده، نو صحیح هغه به داسې وي الله اکبر الله اکبر. نو دا الله نوم کې چې دا کم لام د پاسه شد دی او بیا پسې کړه زبر دی، نو دا د الف مقدار هم دا به هم ادا کې، نو الله داسې به نه وي الله اکبر، نو الله اکبر الله اکبر څنګه چې عرب ادا کوي نو هغه اورېدونکي هم وایي چې څونه ښایسته وایي، دا نور څه هم د هغې تلفظ صحیح ادا کوي، نو الله اکبر. بیا ورپسې ثنا، عام طور سره چې څنګه وایي ما هغه اوس پیل ادا کوو، اکثریت خلک داسې وایي سبحانک اللهم سبحانک اللهم، بعضې خلک پکې وایي سبحانک اللهم خان ترې نه جوړ کړي. نو دلته دا چې دی سین با پې صب دی، نو سبحانک اللهم صبح به نه وی سبحانک اللهم، سبحانک اللهم. او بل دلته دا سین دی او دا خلک چې وایي سبحانه، نو دا خو د سواد اواز بیا راځي، تلفظ ته غور کوئ. سبحانک اللهم ما تاسو ته فرق وښودلو، اوس دا تاسو زده کړه بس کوئ چې د لام د پاسه پاس ما لړ وښود، نو اوس دې ته غور کوئ، مخکې قرآن پاک کې څونه دلته راغلي دي دې ته بیا خپله غور کوئ، دا تلفظ پکې خپل صحیح کوئ، نو دې لام د پاسه هم کړه دی، نو سبحانک اللهم، او دا هم کې چې دی نو دا ها نه دا به زورنۍ سره وي، داسې به نه وي سبحانک اللهم هم به نه وي، دا سبحانه کې ها او دا الله نوم کې دا ها چې کومه ده، نو دې فرق زده کوي، هغه دا دی چې دا ها چې ده دا به نرمه ادا کېږي، دا سبحانه کې دا ها، او دا د سترګو والا ها چې ده به په زورنۍ سره ادا کېږي، آسان ساده الفاظ کې ما تاسو ته وویل سبحانک اللهم. بیا ورپسې وبحمدک، بعضې خلک کوي وبحمدک،
نو وبحمدک، او بیا ورپسې دا لفظ دی وتبارک اسمک. اکثریت خلک څنګه دغسې وایي وتبارک اسمک، نو دا با سره الف دی، دا به مونږ ادا کوو وتبارا، او را به ډک اواز سره ویو، را ډک پر، وتبارک اسمک، وتبارک اسمک. سی وتعالی دی، اکثر خلک داسې ادا کوي وتعالی جدک، نو ګوره د عین سره خو الف دی که نه، او ال لرې دی، لام د پاسه ما تاسو ته پاس وویلل چې دا ګوره لام د پاسه کړه زبر دی، د دې خپل د الف مقدار به ادا کړې. نو وتعالی جدک، وتعالی جدک، جدک به نه وي جدک، جدک، وتعالی جدک. بیا ورپسې ولا اله، ولا اله غیرک. نو د شروع نه الفاظ زه صحیح ادا کوم، هغه دغسې به تاسو انشاءالله وایئ. سبحانک اللهم وبحمدک وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحانك اللهم. اے الله منګ ستا پاکی اقرار کو، وبحمدک او ستا تعریف بیانو، وتبارک اسمک او ستا نوم برکت والا دی، وتعالی جدک او ستا شان ډیر اوچت دی، ولا اله غیرک او ستا نه سوا څوک د عبادت حقدار نشته. صدق الله العظیم.